وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. په باب کې د آخري حصہ پاتې ده واقعه د سیدنا آدم علیه السلام او مخکې نه دا د کیف تکفرون بالله سره متعلق ده او کیف تکفرون بالله متعلق یا ایها الناس اعبدوا ربکم سره څنګه تاسو کیف تشرکون معه غیره عبدالله ابن عباس معنا کولا څنګه شریکان جوړوي تاسو د الله سره نور کفر بمانه شرک هغه د پاره قرآن مجید سلور دلایل ویل چې الله نه د کفر ستوک نه جوړي ځکه چې یو خدای چې الله رب العزت تاسو د عدم نه وجود تراوستي او چې کلم نه عدم نه وجود ته الله راوستي نو د الله ناشکری یا د الله انکار یا الله سره شرک دا مناسب نه دي. بیا دویم وجه دا ویلې وه چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا د ځمکې څیزونه الله ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي دي تاسو مخدوم یې او کائنات ستاسو خادم دي په دې وجه د کفران نعمت ستوک نه جوړېږي او دریم دا چې الله رب العزت ستاسو د پلار د سیدنا آدم علیه السلام عزت او احترام کړو توقیر یې داغه کړو داغه دراتلو نمخ کې ملائکو کې اعلان کړو چې انی جاعل فی الارض خلیفہ دا توقیر د پاره رضامندیا د پاره خوشاله د پاره چې د آدم علیه السلام پیدایش نمخ کې الله منادي کړی و چې انی جاعل فی الارض خلیفہ کم چې خلیفہ دی هغه ستاسو جد امجد دی سیدنا آدم علیه السلام نو یو عزت او احترام خو دغه کې دی چې اس قال ربک للملائکه او بیا که سوچو کې نو د ملائکو ته حکم کړی دی چې اسجدوا لآدم آدم ته احتراماً سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړي دي خو دا دریم سبب شو چې الله رب العزت ستاسو د پلار اکرام کړی دی هغه باندې انعام کړی دی د هغه توقیر او احترام یې کړی دی لہذا کیف تکفرون ناشکري مه کوئ کفر مه کوئ او دې کې څلورم انعام به رستو ذکر کوي هغه دا چې کله د سیدنا آدم علیه السلام نه خطا وشوله نو الله هغه ته خطا معاف کړه دا وړې وړې نکتې دې د خیال ساتئ الله هغه ته خطا معاف کړه دا نعمت دی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه او دا عیسائیت باندې تنقید دی عیسایان وایي آدم علیه السلام د ګناه په صورت کې ځمکې ته راکوز شو نو بیا وایي چې هغه ګناه د هغه اولاد کې تقسیمېده تر دې پورې چې الله نعوذ بالله خپل ابن سیدنا عیسی علیه السلام مراد دی د هغه په شکل کې راغی نو سیدنا عیسی د کفارې په طور مرګ قبول کو او ټول انسانان معاف شو د کفارې د عقیدې دا مطلب دی یعنې هغوی وایي دا چې آدم علیه السلام ګناهګار ځمکې ته راکوز کړی او قرآن وایي چې نه فتاب علیه انه هو التواب الرحیم رسمي طور قرآن مه وایئ صحیح قرآن وایئ چې تاسو په عقیده هم پوه شئ په خبره هم پوه شئ دا صورت چلولی شوی دی اصل کې د یهودو او د نصاراو د رد دپاره د یهودو رد به دې کې ډېر زیاتی د نصاراو رد به په صورت آل عمران کې وي او د هغې د هرې نظریې رد قرآن کې شته دی فتاب علیه دا دلیل دی د هغې چې آدم علیه السلام باندې الله دا انعام کړو اکرام یې کړو سره د دې چې خطا کړې وه د خطا وجوه به انشاءالله خپل ځای کې وویلی شي هغه الله معاف کړی دی دا څلور نعمتونه ذکر کیږي او دا متعلق دي کیف تکفرون سره شروع کی د ویس قال ربک للملائکه نه ویس قال از واو دلته عاطفه دی واو
وإذ قال د سیدنا آدم علیہ السلام د استخلاف واقعہ قرآن چې دلته ذکر کوي د عطف کړی د پس شي باندې په خلق السماوات والارض. عطف د دې هغه ځای کې الله ازمک آسمان پیدا کړی دی. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. واقع د استخلاف د عطف کړی دا معطوف علیه دی خلق السماوات والارض. اس څه دی؟ از دی د علماء عربیت په نسبت باندې از او اذا دا استعمالیږي د توقیت او د ظرفیت لپاره. موږ چې معنا کوو اردو کې اور جب اور جب، پښتو کې وایو او هر کله او هر کله چې دا کار شوی. بیا بعض مفسرین وی و اذ قال ربک څه معنی ده؟ واذکر اذ قال ربک، واذکر اذ قال ربک، یاد کا چې کله ستا رب ویلی و ملائکو ته. و چې کله ته یاد کوې که نه نو بیا عجمیت دی که نه. مونږ ویلی چې کوم ځای عجمیت راشي نه اعتراض جوړېږي، چې عجمیت نه وي نه اعتراض نه جوړېږي. د څه خلقو عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوق نه مخکې پیدا کړی شوی ده. اول ما خلق الله نوري. دا کوم ځای لیکلی دا په مصنف عبدالرزاق کې لیکلی دی. مصنف عبدالرزاق په هیڅ نسخه کې دا نشته، نه په مخطوط نسخو کې شته دی نه په مطبوع نسخو کې شته دی. متقدمینو کې چا حواله ورکړې ده هغه حواله در حواله در حواله راچلیږي او خلک عبدالرزاق یادوي. مصنف عبدالرزاق کې دا عبارت نشته ده. بل یو صحیح حدیث دی چې اول ما خلق الله القلم، د ټول نه مخکې الله قلم پیدا کړی ده. هغه ته ویل اکتب لیکه، هغه ویل څه ولیکم؟ نو الله خپل علم د هغې په ذریعه ولیکه. اوس دا حدیث چې دی چې اول ما خلق الله نوري، دې نه څه ثابتوي؟ ته دې نه ثابتول دا غواړي چې کله نور د هغه د مخکې نه پیدا کړی شو. دا صوفیانو چې کوم عقیده ده چې دنیا بیا د هغه د مخه پیدا کړی شو. دا د فلاسفو سوچ دی چې اول الله فلانه شی پیدا کړو، هغه اصل و دې ټولو، نو بیا فلانه 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 پیدا شو. صوفیاو کې دا عقیده دا راغلی دغې خلقو نه ده. هغې دپاره بیا احادیث وضع کول الله خو د هغې د ګس لاس کار دی. احادیث وضع کوي، بې شمېره وضع کوي. او د دې نه دا استدلال څنګه کوي چې اول ما خلق الله نوري؟ هغه داسې کوي، د هغې تایید څنګه پیش کوي؟ هغې وایي یېرېږي خو د هغه چا نه چې هغه یو واقع لیدلي. چا چې یو واقع نه وي لیدلي هغه نه خو نه یېرېږي. نو استنباط څنګه دی؟ استنباط داسې دی چې الله رب العزت د مخلوق د کل مخلوق د پیدایش نه مخکې پیدا کړو. دا هر څه د هغه په مخ کې پیدا شو. نو قرآن کې ورته ځکه ویل چې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کله چې ستا یاد کا هغه وخت چې ستا رب ملائکو ته ویلي ته خو هلته حاضر وې که هغه د حاضر ناظر عقیده د قرآن نه په دې طریقه باندې استنباط په طریقه باندې ثابتوي. دا ټول عجمیت دی. عربی کې خدا دې دپاره نه راځي، دا تنبیه دپاره، د بیدارۍ دپاره چې کله روایت موضوع دی نو موږ ته دې کې انچادانې ضرورت نشته دی. او دې کې چې اصل کومه خبره ده نه کتل پکار دی. امام ابن الانباری هغه لیکي چې از او اذا حرفان من الازداد، دا دوه حرفونه دي او دا ازداد دي. ازداد داسې دي چې از للماضي، از د ماضي دپاره استعمالیږي، او اذا للمستقبل یا مستقبل، اذا راځي د استقبال لپاره. وهذا هو المشهور فيهما، د دې دواړو په باب کې دا خبره مشهور ده. مشهور دغه ده
چې از د ماضي د پاره راځي، لکه اذ قال ربک، او اذا راځي د مستقبل لپاره. کله کله داسې مشي چې وتكون اذ للمستقبل و اذا للماضي، کله اذ راشي د مستقبل لپاره او اذا د ماضي د پاره راشي. اذا شهر المعنى چې کله معنی مشهوري ولم يقع فيه لبس او د دوکې د التباس خطر نه، نو دا د یو ول په ځای هم استعمالیږي. یعنی اذ به د مستقبل په معنی کې راځي او اذا به راځي د ماضي په معنی کې. قرآن نے مثال نه پیش کړو، دا غي پوهه بشي چې څه ویل غواړم. ازهری هم لیکي، امام ازهری تهذیب اللغت کې، چې العرب تضع اذا للمستقبل اذ للمستقبل و اذا للماضي. عرب اغي اذ استعمالی د مستقبل لپاره کله کله داسې وکړي، او هغې سره چې کوم دی اذا د ماضي دپاره استعمالی. عام عربیدان هم دغه چل کوي، دی کې څوک اختلاف نه ساتي. خلک پوهېږي بیا مزاولې سره تجربې سره پته ولګي چې دلته کې مونږ په څه معنی باندې استعمال کو. قرآن مجید کې ته وګوره، اوس سورة البقره کې دا کوم آیت چې مونږ وایو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اذ قال، مدخول لدے فعل لدے شعر ماضی، ماضی پہ معنی دے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. دارنگی سورة البقرہ کی وشبت آیت کے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ماضی سره تعلق ده. او کله کله دا مستقبل په معنی باندې استعمالیږي، یعنی از وی د ماضی معنی به نه، د مستقبل معنی به. لکه سورۃ المائدہ آیت 116 کې اذ قال اللہ عیسی ابن مریم، آیت 116 په سورۃ المائدہ کې. اذ قال اللہ، قال بمعنی یقول ول راضی، وجه دا غې دارا چې دا معامله وا په قیامت کې په دنیا کې نه ده شوې ده. آیت 110 نه شروع شي ده. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. هذا نه شروع شي نو بیا ځي رستو دا استخلق من الطین کا هیئة الطیر. تو لاندې چې راځو مونږ آیت 116 112 کې موږ اذ قال الحواریون، دا ماضی سره متعلق ده. نو بیا رستو آیت کریمہ 116 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. ایز دلته کې د مستقبل لپاره استعمالیږي. قال بد یقول بمعنی، یعنی کله چې الله په قیامت کې وایي چې عیسی ابن مریم آیا تا خلق ته ویلو چې وګڼئ ما او زما مور دوه الها د الله نه سوا. و دا مونږ چې دا د ازدادو نه دی، د ابن الانباری رحمه الله وی چې د دا دوا تاییدات دي په قرآن کې. یو بل تایید هم شته سورۃ سبا کې آیت 31 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. دا خوص نه دی که دنیا کې نه دی، آخرت کې وایي. و دا د ازدادو نه دی په دې وجه باندې. سورۃ سبا کې یو 50 آیت کې هم دی چې وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. إِذ ازدادو نه دی، ځکه دلته کې د مستقبل په ځای استعمالیږي. امام مبرد ډېر لوی سړی دی، دغه کتابونه ډېر نه ملاویږي. یو کتاب دغه ملاویږي المقتضب، 4 جلده کې ملاویږي. عام کتابونه دغه نه ملاویږي. خو دومره دا چې مفسرین ټول دغه نه اخذ کوي، فایده ته اخلي. او موږ ته ښیي هم دا چې امام مبرد دا خبره یا دا قول کړی دی. دا کم کتاب خبره چې زه کوم اوس دا د هغه په مقتضب کې نه معلومیږي، والله هم چېرته یې لیکلی. هغه وایي اذا جاء اذ مع المستقبل،
کله چې از د مستقبل سره راشي نو کان معناه ماضیا معنی به صحیح ماضی کی وایي. دا عجیبه قاعده خیغه قرآن فهمه لپاره دا کتابونه کتل غواړي د متقدمینو کتابونه ګوره. متاخرین چې سلیکی هر عربي کتاب هر عربي تفسیر ما اخلي اسه پیسې ځان لمه لګوي. 200 کتابونه سړی ځان سره کیږي بس کافی ده. دا کې عبارت چې زم دا الکشف البیان کې سالوی لګل دی التفسیر البسیط کې لګل دی د دې آیت کریمه لاندې چې کله از د مستقبل سره راشي نو کان معناه ماضیا معنی به ماضی کی. مثلا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سمانا وَإِذْ مَكَرَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَمْكُرُ فعل مضارع دا مستقبل. از پر آغل ہے سورة الانفال آیت 30. دارنگے سورة الانفال آیت 49 کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. اذ یقول المنافقون سمانا دا اذ قال المنافقون اذ قال المنافقون. دا قواعد کلیات عربی کتابون نزد کی اس یو سره چې دې قاعده نه خبر نو معنا بل شان دي کې جتدا سے معنا کوي وته غلط معنا کوي نس کې ستاره معنا به صحیح وي داغه معنا به غلط وي. بیا دریم دی وګورا سورۃ الاحزاب آیت 37 کې وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. او کلا چې تا اویل آئی کستا چې الله پاغه انعام کړو عطا په انعام کړو تا ذات کړو الله پیدا کړو. امسک علیک زوجک خپل خزا ځان سره ټینګه کا. سیدنا زید بن حارثه ته حکم چې زینب بنت جحش ځان سره اشاره کا. دا داسې متقدمین علما دي قرآنی بصیرت د پاره ته قواعد خي چې از کله راشي د مستقبل سره نو کان معناه ماضیا. هغه څه مثال نشو اذ یمکر بک الذین کفروا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم واذ یمکر بک الذین کفروا واذ تقول للذی انعم الله علیه. نو د ایمان سره یرید واذ مکر واذ قلت الی اخره. یو خدا قاعده شو. دویم دا چې اذا جاء اذا مع الماضی کله چې جاء د ماضی سره راشي دا اذا د ماضی سره راشي نو کان معناه مستقبلا معنی صحیح استقبال کی. اذا برازی ماضی سره برازی او معنی به تسشی کی گئے مستقبل کے بے گئے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یعنی اذا تجیء الطامہ الکبریٰ. فَإِذَا جَاءَت بمعنی تجیء. تو حافظ نے سورۃ النازعات آیت 34 سورۃ النازعات آیت کریمہ 34 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. دارنگے سورۃ عبسہ کی آیت 33 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا تَجِيءُ الصَّاخَّةُ. اذا راغلے دے او ماضی باندې داخل شوی دی په دې وجه معنی ویسے ہی مستقبل کی. دا سے آخری صورت چې قرآن مجید کے نازل شوی دی اذا جاء نصر اللہ والفتح معنی ویتا په مضارع کې کہ نا ماضی کې ویگا. اذا جاء نصر اللہ اذا یجیء نصر اللہ والفتح ورائت الناس یعنی ترون الناس یدخلون فی دین اللہ افواج. تبوی نے خلق دا علوم القرآن چې څومره کتابونه تاسو هغه لولئ کنه بالخصوص د امام بدر الدین زرکشی البرهان
کې دا نقطې ډېرې ښې ښې لیکلي هغه چې سړی زده کړي نو بیا پته ورته ولګېږي چې چا د کم ځای نه کمه غلا کړې ده او نوم نه اخلي دا پته ولګي شاګرد ته همیشه دپاره د کتاب نوم ښودل پکاري د هغې فایده بنیادي طور دا چې شاګرد په خپلو خپو ودرېږي ټول عمر شاګرد ځان ته مه کېنوي هته ګایډ لاینز ورکوي چې کوم کسان پوه شي دا فارغ کې دي د وایه کار کوه نور پیدا کوي دا نه چې شاګردان بس 2 شاګردان دي یا 3 او ټول عمر هلته کتابېږي دې ته ذمه دارۍ حواله کوي او دا والا هغې کېږي چې مونږ په خپلو خپو باندې ودرو او د هغې طریقه دا ده چې مونږ خپل تربیت او تعلیم هغې له ورکوو نو هغه ځایونه هم ورته وښیو کوم ځای نه چې مونږ زده کړي دي هغه ځایونه زده کول هغه ضروري دي دا هغه مقامات دي چې پای کې مضارع سره کله اذا راشي اذ راشي د بیا معامله بدلې دې پسې دا یو سوال واردېږي په دې باندې او دا سوال هم مفسرینو وارد کړی دلته کې التفسیر البسیط کې لیکلی دا اعتراض بنیادی طور چې اذا کانت اذا لما مضى چې کله ایز راضی د ماضی د پاره فکیف جازا نو دا به څنګه جایزي چې ویس قال لا یا عیسی ابن مریم ویز یتحاجون فی النار دلته معامله سولټه پولټه نه تا خو چې اذا راضی دلته کې خو ایز راغ هغه دا وی چې اصل کې ګوره دا چې دا په تقدیر د استقبال باندې د دې معنی چې کوم دا تقدیر د استقبال کې ده اگر چې صورت د دې د ماضی ده مثلا سورۃ المائده کې آیت 116 کې وی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ورستو د دې دلیل دی چې دلته کې تقدیر د ماضی باندې ودا معنی کوي دارنګه سورۃ المؤمن کې آیت 40 کې وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ هغه وی دا ولې د دې وجه دا چې دا دواړه خبرې یقیني دي کوم شی چې یقیني نو قرآن مجید دا غینه کله کله تعبیر بالکل په ماضی کې کوي لکه سورۃ الاعراف کې راځي آیت 44 کې چې ونادا اصحاب الجنه ونادا اصحاب الجنه یا ونادا اصحاب الاعراف ونادا اصحاب النار دا درې وړه آیتونه موجود دي په سورۃ الاعراف کې आवाज هکړه اعلان نه ده आवाज برستو په قیامت کې گئی لیکن قرآن د دې نه تعبیر په ماضی کې گئی ولې دا الله خبر یقیني ده په دې وجه تعبیر د دې په ماضی کې کیږي دا واقعات د سیدنا آدم علیه السلام قرآن مجید دلته ذکر کوي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ زمونږ خلک د مشورې اهمیت بیانوي ډېر خلکو نه مونږ اورېدلي دي وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ د مسلمانانو د آپس کارونه کورنۍ کې د مشورې په بنیادي صحیح خبره مشوره کوي خلک د یو کس ذهن د یو کسی او چې 10 کسان شي نو د هغې ذهن د 10 کسانو شي نو د هر چا رایې چې کله پیش شي نو پته ولګېږي چې کومه رایې کې وزن ډېر ده خدا لاغې چې اخلاص موجود وي چې اخلاص نه موجود نو بیا مشر صاحب چې کوي هغه خپل رایې نافذ کړي او چونکې موږ خو قرآن وایو نو قرآن مجید کې دا لیکلی دی چې اذا عزمت فتوکل علی الله چې کله تا عزم وکړو نو ته په الله توکل کوه هغې نه استنباط د دې خبرې کړی دی چې امیر صاحب چې کوم دی هغه د چا د مشورې پابند نه دا بدعي قوانین دي اذا عزمت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی هغه ته وحی کېږي او هغه ته دا حکم دی چې کله تا عزم وکړو نو صحابه کرامو له ستا اتباع پکار ده د دې نه هر امیر مراد دی او نه هر مامور مراد دی د قرآن د آیت دا مطلب نه دی د هغې مخاطب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخاطبین صحابه کرام دي دې کې څه وجه ده وجه دا ده چې ممکن ده چې د صحابه کرامو آراو کې غلطي هغې مشوره کې فایده نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم مامور من الله دی هغه ته حکم چې دا کار داسې وکړه
نو رسول ولې د هغې خبره واجب الاطاعت دی هغه بلا شرط غیر مشروط طور رسول الله وسلم واجب الاطاعت دی د هغې وجه دا ده چې هغه د الله نماینده دی نو رسول د چا د مشورې محتاج نه باقی عمرا چې کوم دی د مشورې محتاج وي او که مشوره نه تسلیموي نو بیا د مشورې څه فایده نشته زموږ یو میډم وه الله دې وبخي چیرپرسن وه جمیله سړل سیالکوټ وه د هغې دا مزاج و چې هغې وه میټینګ کله کوو څه خبره به یې کوله څه کار به یې کوو مشوره به یې غوښته په دې خلک ډېر خوشحالي هیره ډېر ښه بنده دی ښه مشوره اخلي موږ چې دوه درېو نشستو کې یې سره کېناستو نو هغې به کول هغه څه کومه چې به هغې فیصله کړې وه مشوره به بیا برای نام وه موږ سره ملګری و افغانی او برکت نوم پکې راته نو پورې نوم خو ما نه هېر دی اوس امیرجان مولي صاحب ورور پېښور زما پی ایچ ډي ملګری و अब اردو بالکل نه وی میډم سیالکوټ به اردو خانه او پښتو ورتله وله خو ویله به نه نو هغه نه یې تپوس وکړه چې مولانا ته وړه مشوره نه ورکوې نو هغه ورته وایي چې میډم ته کې هغه کومه چې ستا خوښوي تر اوسه پورې تا د چا په مشوره باندې عمل نه دی کړی نو زه ولې د خپلې مشورې بېعزتي وکړم مطلب چې هغه کشر هلک و خبره ده چې کله د یو مشورې خلک مذاق اړوي نو بیا د مشورې ورکولو څه ضرورت نشته بیا چې ځان در باندې پیغمبر کړی مې نعوذ بالله چې اذا عزمت فتوکل علی الله دې مخاطب وایي ته کله نبی شوی دا غلط استعمال د قرآن کیږي قرآن غلط استعمال مه کوئ نو اهمیت د مشورې په خپل ځای دی هغې نه انکار نه کوو لیکن الله مشورې نه غواړي د چا نه که څه بعضې علما دا وایي چې شکل یې د مشورې جوړ کړه دا مونږ هم بلا موده ویلي د خلکو په اتباع کې دا ګناه دی دې نه مونږ الله نه معافي غوښتې ده استغفر الله الذي لا اله الا هو من كل ذنب واتوب الیه دا دروغ دی نه شکل د مشورې دی او نه الله د چا مشورو ته محتاج دی او الله ته داسې څیزونو ضرورت نشته چې شکل د مشورې جوړوي اصل دی کې احترام د سیدنا آدم مراد عزت مراد دی د سیدنا آدم علیه السلام لکه زمونږ یو میلمه راځي نو مونږ خپلو دوستانو ته که زما فلانی دوست راځي نو خلک خوشحاله شي ملګري خوشحاله شي په ایمان آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې الله منادي د هغه د عزت او د توقیر او د احترام په وجه باندې کوي لیکن نور څه وجه نشته دی دکه وجه دا چې هغه له توقیر او احترام ورکي او قرآن نو بیا معلومیږي چې خلقته بیدیه کائنات خدا الله په حکم پیدا شوی واحد هغه څیز په ژوندو کې چې هغه الله په خپلو هغه لاسو پیدا کړی دی جوړ کړی دی کوم چې د هغه د شان لایق دی هغه سیدنا آدم علیه السلام دا دواړه چې یو ځای کې ته پوه شي چې آدم علیه السلام الله هغه لا څومره احترام او عزت ورکړو د هغې عزت په خاطر الله ملایکو ته وویل چې انی خالق فی الارض خلیفه جاهل بمعنی خالق واقعہ د سیدنا آدم علیہ السلام قرآن مجید کې ګڼو ځایونو کې ذکر ده د قرآن مجید چې کوم واقعات دي قصص هغې دپاره ښه کتاب چې کوم دی هغه د عبدالوهاب نجار کتاب دی عربي کې قصص القرآن په نوم باندې عربي کې دی په کې بعضې تیرې پیرې خبرې هم شته دی د بعضې اسرائیلي روایتو نه هم هغه متاثر شوی دی د بعضې موضوع احادیثو نه هم هغه متاثر شوی دی خو دا حال خو د ټول تفاصیل هم ده بنیادی لحاظ سره چې یو سړی د تحقیق مزاج وي د هغه او حدیثونو باندې پوهېږي نو انشاءالله به دې باندې بېلارې کېږي نه عربي د علماو دپاره بنیادي دغه ښه کتاب دی په کې ډېر داسې څیزونه دي چې خلق د هغې په باره کې د هغې رایې یو ده او د هغه رایې چې کوم ده په باب کې اتھنټک ده
لکه موسی علیه السلام باره کې خلق دا وایي چې د هغې ژبه کې لکنت راغلو. ولې راغلو؟ نو هغې له چې کومه قصه یې بیانوي نه قصه اسرائیلي ده، قرآن او حدیث نه ده، اسرائیلي روایت. او هغه اسرائیلي روایت د هغې تعلق هم یو نبي سره دی، یعنی موسی علیه السلام سره تعلق ده. قصه یې مشهوره ده عوام او خواصو منځ کې چې ماشوم دی نو فرعون یې د ګیرې نه ونیو. څوک چې د ګیرې اهمیت ثابتوي نو هغه ځای کې هم ذکر کوي چې فرعون سره د کفر نه ګیره ساتلې وه. اصل کې ګیره دا انسان فطرت چې نه مسخ شوی نه ګیره ساتي، فطرت چې مسخ شي نه بیا ګیره اخري. دا مشترک و، دا مسلمانان هم ساتو غیر مسلم هم ساتو. زمونږ پاکستان او هندوستان کې سیکان د هغې هم ګیرې غټې غټې. دا مطلب نه چې ګندې مونږ سیک ته مسلمان وایو، خدای او روایت دی، کلچر دی. اسلام دی له باقاعده د شعار شکل ورکړی دی. اسلام کې باقاعده ګیرې د شعار شکل اختیار کړی. دا مونږ د کلچر زمره کې نه راولو، بلکې دا شعار وایو دیتا، شعار اسلام. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د ساتلو حکم کړی دی، د بریتو درکولو حکم یې کړی دی. کم خلک چې دومره تکړه دی او دومره آزاد دی چې هغوی وي دا یو کلچر و د عربو په دې حدیثونو سره وسکه. ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان چې ګیرې اوږدې گئے او ویښته مونډ کې ووهئ وحف الشوارب، نو داسې وه، دا کلچر نه و، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیله د دین رنګ ورکړی دی. دا دیني څیز دی. دا څوک خاندي وي ګیرې د کافرانو هم وي، ګیرې د فرعون هم وي. تسلیم ده مونږ ته، فطرت ته ده، کلچر دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اعف اللحا وحف الشوارب ویلی دي. ګیرې معاف کړئ، پرېکولو نه، ګیرې اوږدې کړئ، وحف الشوارب او ویښته لرې کړئ. اسلام کې کلچر دغه دی، که ته ورته کلچر وایې هر څه ورته وایي، موږ ورته سنت وایو. احناف ګیرې ته واجب وایي، نور ائمه ورته هم واجب وایي، ومانع لازم. نو بار کیف وي هغه ولګېد موسی علیه السلام ماشوم و، نو فرعون یې د ګیرې نه راښ کړ. نو بیا وایي چې هغه اراده یې وکړه چې دا جوړ هغه سړی دی د کوم نه چې زه یېرېدم او ما ماشومان قتلول. نو ښځې ورته وایي چې دا خو ماشوم دی په څه پوهېږي. نو دوه لوښو کې ورته یو کې ورته ملغلرې کېښودې بلکې سروټ کې. ملغلره ډېره چمک والی او دی چونکې نبي کېدونکی او فتین و، د دې وجه د ملغلرو ته لاس کو. خو ملائک رال نه یې لاسو او سروټ کې راواغستو نو هغه یې خولې ته واچوله. دا کیسه یې وایي. سوال دا چې لکنت ده کې د مدین نه د واپسې نه وروستو ولې ښکاره شو، مخکې به کې ولې نو؟ خو یو سوال شته که نه؟ یعنې هغه چې دا وایي چې هو افصح مني لسانا، دا کم ځای کې وایي؟ هغه د هغې وخت کې وایي چې کله هغه د مدین نه واپس راغی. دا یو کیسه ده، مشهوره ده. زمونږ خلک هم قرآن ښیي او دا کیسې وایي او دکه شانتې وکړي پکې. دروغ یې ووایي د الله په کتاب، په پیغمبر هم دروغ ووایي. یو ښه خبره ول نشي کولی، کومه چې عبدالوهاب نجار لیکلې ده، هغه دا منګړت خبرې دي. د منګړتوالي وجه دا ده چې ګوره فصیح اللسان جدا خبره ده. فصیح اللسان لوی لوی عالمانی، لیکن هغه د مونځ یو مسله نشي واضح کولی خلقو ته. ولې؟ هغه غیر فصیح. د هغه د لکنت ذکر خو قرآن نه دی کړی. قرآن خدای ویلي چې هو افصح مني لسانا، او زه خپل رایې ښه نشم ښکاره کولی، یعنی غیر فصیح دی. ولې غیر فصیح دی؟ د مدین کې څومره وخت تېر کړی دی؟ 10 کاله. په 10 کاله کې چې یو سړی خپله ژبه نه وایي او دا قوم ژبه وایي، کوم ځای کې چې هغه اوسېږي، دی خپله ژبه کې وضاحت کولی شي. بیا زموږ تجربه شوې ده. زما ورور ډاکټر معراج 8 کاله انګلینډ کې پاتې شوی، چې راغی پښتو نه شو ویل، ولې هلته ماحول ټول د انګریزی و. خبره چې بیا کوی او دوکاڼي به یې وچ شو، بیا به داسې کول، د خپلې خبرې وضاحت مې کول غوښتل. هغې نه موږ ته تصدیق وشو چې عبدالوهاب نجار کومه خبره لیکلې ده دا درسته. په دې کتابونو کې دومره فایدې، خامې به مې پکې
خو د قرآن فهمې دپاره هغې بنیادي څیزونه دي. د اردو په کتابونو کې قصص القرآن په نوم کوم چې د مولانا حفظ الرحمن سویهاروي کتاب دی، دا اکثر و بیشتر د هغې نه ماخوذ دی. صفحه به صفحه د هغه د کتاب حوالې پکې شته دی. هغه کتاب هم ښه دی، دومره چې په هغه د قومیت بوت سوار دی، نو دغې ته به خیال ساتئ. قومیت په دې معنا چې مونږه د هند خلق یو. ناکم چې د هغې زوړ جمعیت علماء اسلام نظریه وه، هغه نظریه د هغې هم لږه جمعیت علماء هند نظریه هغه د مشترکه هندوستان وه، نو ځای په ځای پکې هغه دغه څیزونه هم کړي دي. نو د هغې نه به ځان ساتل پکاري. نور په دې اردو کتاب کې ډېرې زیاتې فایدې دي. مثلا د ټول نه غټه فایده یې دا ده چې کله هغه واقع ولیکلي چې په یې کم غټ غټ نوټس وي، غټې غټې فایدې، هغه په یو درېو کرښو کې لیکلي، هغه یې چوکټه کې بند کړي چې دې کې داسې داسې خبرې دي. دا بګې ټول نه لوی کمال دی. دویم دا چې کله واقع ذکر کوي د هغې نه مخکې د هغې خلاصې لیکلي چې کومو کومو ځایونو کې دا واقع لیکلې ده. هغې نه وروسته بیا تفصیلات شروع کړي، تفصیلات نه وروستو د شبهات جوابات هر څه کوي. اردو کې دا واحد کتاب دی چې دې ته مونږ د قصص په باره کې بهترین کتاب ویلی شو. مولانا حفظ الرحمن سویهاروي د جمعیت علماء هند سیکرټري و زمانه کې. دا خوبه خامه ذهن کې یاد ساته ډېره په چې سړی د غلطۍ شکار کېږي. دې مطلب د چا ګستاخي هم نه وي، د چا غیبت هم نه. ښودل پکاري چې دې کتاب کې دا خوبي ده، اخیستل پکاري، دا خامي ده، هغې نه ځان بچ کول پکار دی. پښتو کې د قصص الانبیاء په نوم چې کوم کتابونه چاپ کېږي هغه ټول جھوٹ کا پلنده ہے، د دروغو بوجۍ دي. هغه مه زنانه وله ورکوی لاس کې کتاب، مې خپلو بچو ته ښایې کور کې هم مه ساتئ. هغه په کې خدا هم لیکلي چې ایوب علیه السلام کې چینجي شوي وو، د عصمت الانبیاء د عقیدې خلاف خبرې. او بیا هغه بیوقوف هم ګڼي چې چینجی به دې کله وغورځېدو نه به راواغست، نو بیا به یې زخم کې کېښود چې دی به څه خوري. یعنې نعوذ بالله نبي معصوم کې دومره پوه هم نه وه چې یو شی مضر دی د صحت دپاره، نو آیا هغه دی ما سره وي؟ دا ټول غلط څیزونه دي. واقعات د سیدنا آدم علیه السلام نه علاوه نور واقعات هم قرآن مجید مختلفو ځایونو کې په مختلف اندازونو کې بیانوي. واقعات د آدم علیه السلام قرآن دلته کې ذکر کړي دا اول سورة البقره کې. دلته څه مراد دی؟ تکریم د سیدنا آدم علیه السلام. یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده چې نوري، ناري او خاکی مخلوق، دا اصطلاح د شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه ده. نوري، ناري او خاکی دا درې واړه مخلوق چې کوم دی دا عالم الغیب نه دي. نوري څه دي؟ ملائک. ناری څه دي؟ شیطان. او خاکی سیدنا آدم. په دې واقعه کې دا درې واړه خبر د درې واړو نه نفي د علم الغیب به کوي. ملائکو ته پته نه وه چې آدم او د ده په ذریت کې کم ګټس دي، څه دي پکې. په دې وجه هغې اعتراض کړی چې د پیدایش مقصد آخر څه دی. او چې کله آدم علیه السلام د هغې جواب کړی دی، ښودلی دي، علم لحاظ سره ثابت کړی ده، نو هغې دا ویل چې لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب. واضح هغې اقرار کړی موږ ته علم الغیب نه دی حاصل. ابلیس ته هم علم الغیب نو حاصل. که هغه ته پته وی چې د آدم علیه السلام ته په سجده نه کولو باندې الله ما دربار نه شړي، د به چرې د سجدې نه انکار نه وی کړی. سیدنا آدم خاکی دی، هغه ته علم الغیب نه حاصل. که علم الغیب حاصل وی نه به د شیطان په لمسه کې نه راتلی چې دا خو هغه شیطان دی که نه چا چې ما ته سجده نه ده کړې. هغه نه به یېرېدل هم نه چې الله زره دی ویې نه منې کړم زه ولې خورم. دې واقعه کې درې فایدې دغه دي. او څلورمه فایده هغه ده کومه چې ما ابتدا کې وویله چې الله رب العزت په دې کې موږ ته دا ښیي چې آدم علیه السلام د معصیت د وجې دنیا ته نه راغلی. زمونږ بعضې مفسرینو که دا لیکلي درست یې نه یې لیکلي.
دے اللہ پیدا کړی دنیا د پاره انی جاعل فی السماء خلیفہ که فی الارض خلیفہ فی الارض خلیفہ دے د زمانے د پاره نه مانوس کول د پاره او د باندې ضروری تربیت د پاره جنت کې ساتلو اوس که دنه خطا نه کېدی کوم چې شوی وي او دې بغیر د خطا نه دنیا ته راوسته وي ته خو بدله چودې په دې وجه دا ټول لا تقدیری معاملات دي تقدیر کې څه فایده ای کې فایده ده غي چې کېږي یو څه لیکن د هغې انجام بدلی دا الله رب العزت کارونه ټول له حکمتي انسان په هغې نه پوهېږي آدم علیه السلام نه د خطا صدور په دې وجه شوی دی چې که دا نه وی شوی نو بلا سبب د ده راتللو کې نقصان وکړ خو مونږ دا وایو چې خطا صدور وشو نو آیا دا د هغې په نتیجه کې د هغې په پاداش کې دی دنیا ته راغی او که نه بل څه وجه وه نو قرآن دواړه واضح کړي دي انی جاعل فی الارض خلیفہ دې ځمکې دپاره اسمان دپاره نه و دویم دا چې که څه خطا شوی وه نو تلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیه نو دا څلور بنیادی نکتې دي چې د هغې دپاره د سیدنا آدم علیه السلام د واقع ذکر دلته سورة البقره کې کړی ده دا بنیادی صورت دی دویم ځل قرآن د دې ذکر کی سورة الاعراف کی آیت 11 نخ هلته مراد رد شرک فعلی دی کم شرک فعلی خلق وا په ځان باندې لباس حرامو دومره په دې شرک ورننوتي چې د خانه کعبې طواف به په بربنډه کو نو قرآن بالته کې دا واقع دې لپاره ذکر کی چې انسانانو خذو زینتکم عند کل مسجد لباس اغوندې خپل تاسو چې لباس وباسل دی دا مولې وباسل دی دی بیل پلارانو مشرانو کړو مشرانو کړو قرآن ویل چې نه تا واقع د آدم نه اورېدلی دا خو شیطانی حرکت دی ینزو عنهما لباسهم اوس خلک د فیشن په طور باندې لباس کمی کله کله خلک لطیفه کوي که نه چې که سرتوره باندې سړی مونځ کوي نه یې مونځ نه کېږي خو پنجاب کې چې سړی بربند شي نه ولی کامل شي د پنجاب کار خو ډېر بدل دی یو سړی چې هغه پیر وي او جامې وباسي نه خلک وي بس پہنچ گیا پہنچا ہوا پیر بربندېدل دا خو شیطانی حرکت دی شیطان لومبنی گزار په سیدنا آدم دغه او د هغه په ښځه باندې چې دی بې پردي شي نو نن د فیشن په نوم خلک بې پردي کېږي خلک پې خوشحالي جواز هم ورله ګوري یو سیمینار کېده په هغې خبرې کېدې ما نمبر چې راغی ما یې که دا فیشن یي که نه او د ټول نه فیشنیبل زیات فیشنیبل زناور دي دی وہ اس شے پردہ کې نه تر دې چې جنسي تعلق هم پردہ کې نه الله پیدا کړی انسان یې ته خامخا ځان نه حیوان جوړی دی حیوانیت دی ته قرآن قصو کې عبرت دغه خلک ایسې کیسې په طور وایي دا کیسې نه دا عبر یې به دی کې تقصص القرآن یو کمال دام دی چې ټوله کیسې ولیکي بیا تفصیل سره نو پای کې ولیکي بصائر و عبر په دې کیسې کې زموږ د پاره د بصیرت څه څیزونه دي کم عبرتونه دي پکې هغه یو شمېر ډېر بچپنه کې ما لوستی دی نهم لسم کې مې لوستی دی ډېر د کار کتاب دی ډېر د کار کتاب دریم ځل دا راځي په سورة الحجر کې او سورة الحجر کې دې دپاره راځي معال من تکبره هلته کې د ابلیس انجام بخي چې تاسو خو اے عربو مخالفت کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات الهیه نه انکار کوئ کفر کوئ تاسو خپل انجام معلوم دی د ابلیس څه انجام شو امردود شو مرجوم شو 28 نه شروع کیږي سورت بنی اسرائیل کی یو شپیت آیت نه را شروع کیږي اخره پورې ډېر ځای پورې دي رکو نیمه پورې هلته کې دا څه دپاره استعمالیږي واقعات د سیدنا آدم علیه السلام هلته کې راځي د دې دپاره چې کم خلق د آیات او د معجزات نه انکار کوي نو قرآن مجید د هغې انجام هم ښیي
هغې کې هم د ابلیس انجام ښیي. آدم علیه السلام د خپل رب د هغه حکم عدولي کړی دا لیکن خطا نه کړی. نو الله هغه سره څه وکړل؟ هغه یې معاف کړ. شیطان د خپل رب نافرمانی کړی او په هغې بنیاد څه شی دی؟ تکبر. د سیدنا آدم علیه السلام پیدایش یو معجزه وه، ځکه الله د خټو نه پیدا کړ. نو که دا بني اسرائیل د معجزې نه انکار دا مشرکین مکه د معجزې نه انکار کوي، بالخصوص انکار کوي د معجزې د اسراء او د معراج نه، د دې انجام به هماغه کوم چې د شیطان وخ. قرآن چې کوم سیاق کې ذکر کړی دا نو هغې سیاق سره متعلق کته او په خپله پوه شي. تدبر هم دغه څیز دی. سیدنا علی ته چا ویل ستارې توره کې څه دي؟ ستارې تورې موټي پورې. خلک ویل که څه خاص علم دی؟ هغه ویل خاص علم نشته. څه بعضې څیزونه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زکات سره متعلق ویلي وو، هغه ما په دې کې لیکلي دي، او په دې کې هغه فهم دی کوم چې الله موږ له راکړی دی. فهم ورکړي الله انسان له، خدا له هغې کېږي چې انسان قرآن کې سوچ کوي، غور کوي، فکر کوي. غور فکر او سوچ هغه څوک کوي چې هغه ترجمې نه واقف وي، هغه د عربیت نه واقف وي، هغه ته د احادیثو علم وي. نو دا څیزونه الله په خپله ورکوي، دا د الله دین وي، الله یې ورکوي. بیا دا څلورم ځل وشي کې پنځم ځل دا ذکر کېږي په سورة الکهف کې آیت 50 کې. او دا څه دپاره ذکر کوي؟ دا رد د شبهې دپاره ذکر کوي چې تاسو خو شیطان او د هغه ذریت زمانه سوا من دونی وکیله، زمانه سوا تاسو هغه وکیل ګڼلی دی، اختیارمند د نفع او د نقصان هم ګڼلی دی. منځ کې هغه عالم الغیب خو نه دی. د الله دوه صفات دي، یاد ساتئ. دا یو عقیده د علم الغیب او یو تصرف. دا دوه بنیادي څیزونه دي، عقیده د علم الغیب او عقیده د تصرف الهیه. قرآن مجید چې کوم دی توحید ثابتوي یا قیامت ثابتوي، دې دپاره به دا دواړه دلایل وي. ټول قرآن ګورئ بیا، قرآن کې چې کوم دی توحید بیانېږي نو د هغې دپاره په دې دوو دلایلو کې یو دلیل خامخا وي، یا به دواړه وي. دارنګې قیامت چې کله ذکر کېږي د دواړو دلایلو کې به یو وي یا به دواړه وي. تصرف متصرف الله دی، او الله چې علیم بكل شیء، عالم الغیب دا الله دی. جنات چونکې عالم الغیب نه دي، نو تاسو ولې د هغه ذریت ما سره شریک کړی دی؟ هغې دپاره یې واقعه د آدم علیه السلام ذکر کړې ده چې د دې اب چې کوم دی ابلیس، هغه ته علم الغیب نو حاصل. بیا دا بل ذکر کېږي سورة الطه کې آیت 116، او د هغې تعلق صورت کې وڅه سره وي؟ نسیان سره وي. قرآن مه ایروه، ایرول نه دي پکار. اسباب د نسیان هم مه پیدا کوه. انسان چې غافل شي نو د باندې نسیان غالب شي. غفلت ولې راځي؟ د غفلت وجه بسیار خورئ، ډېر خوراک کوي سړی، بیا کار خراب شي. د یو څیز بار بار تذکر نه کوي، نسیان غالب شي. تاله ډېر ښه قرآن مجید درځي، دته یو کال قرآن مه وایه، بیا ووایه، یو کال پسې شروع کړه، بیا تا ته به اندازه وشي چې ته بالکل امي هېڅ به نه درسې. دې ته وایي اسباب د نسیان پیدا کول. سیدنا آدم علیه السلام نسیه، هغه نه د رب حکم هیر شو. اسباب د نسیان مه پیدا کوه. تحذیر من النسیان. آدم علیه السلام باندې نسیان راغی، نو هغه د خطا شکار شو. هغې دپاره دا واقع چلول ده. او آخري ځل قرآن مجید دا واقع ذکر کوي په سورة الصاد کې آیت 71 نه. اول ته څه دپاره ذکر کوي؟ دې دپاره ذکر کوي چې د ملائکه او جنات، نه ملائکه د بندګۍ مستحق دي او نه پیریان د بندګۍ مستحق دي. ولې؟ الله دې ابتلا کړې ده. ته چا چې ابتلا کېږي هغه معبود نه وي، هغه عابد وي.
ملائک معبود نشي کېدی، دارنګې جنات هم معبود نشي کېدی، دی ابتلا شوی ده. او دارنګې د هغې د عجز دلیل ده. هلته دا وایي که نه چې نیکان بندگان هم الله ته محتاج دي. سورة صاد کې د سیدنا داود سلیمان تذکرې ولیکئ، الله ته احتیاج کوي. تو څنګه چې نیکان بندگان الله ته محتاج دي، نو دارنګې ملائک، ابلیس، جنات دا ټول الله ته محتاج دي. دا عاجز دي، دا کمزوري دي، ځکه په ابتلاات راځي. پچا چې ابتلا راځي هغه معبود نه وي، هغه بندګۍ مستحق نه وي. دا دومره ځایونو کې قرآن مجید د سیدنا آدم علیه السلام تذکره کوي او د دې مقاصدو دپاره کوي. دا نه چې یو کیسه سره بیا بیا کوي، ولې بیا بیا کوي؟ مشرکین په دې نه پوهېدل، نه هغوی به ان هذا الا اساطیر الاولین، دا د مخکنو افسانې دي، دا افسانه نه ده. دا عبر دي په دې کې نصیحتونه دي، او په دې کې انسانانو ته تنبیحات دي چې هغه کارونه مه کوئ کوم چې د مخکې نه را روان دي. دې پسې بل راځي اذ قال ربک للملائکه. ملائک دا جمع دی که واحد دی؟ جمع دی. د دې لفظ اصل صورت څه دی؟ اصل تلفظ، اصل مفرد ملأکن. ملأکن، میم لام الف او کاف، ملأکن. دا ملک دا هغې دویم صورت دی. اصل صورت د دې سره شکل ملأکن. ماده څه ده؟ الکن او الوکتن. الک او الوک د دې بنیادی مفهوم څه شی دی؟ پیغام جوړول، پیغام بر، پیغام رسونکې، رسالت، پیغام رسانی. امام راغب رحمه الله دا لیکي چې الملائکۃ و ملکن اصله ملکن. ملائک او ملک د دې اصل څه شی دی؟ ملک. او دا مقلوب دی عن ملأکن. ملأک نه دا مقلوب دی. ملک او ملکه او الوک دا درې واړه ویلی شي رسالت. بیا وی ملائک لفظ سے کم دے والملائکۃ تقع علی الواحد والجمع. ملائک دے استعمال مفردم د پارم کیږي او جمع د پارم کیږي. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس دې د پاره دلیل جوړ کړی دی. دیکھیے بل طرف تم لړ شه. میم لام کاف د دې مصدر دی. میم لام کاف یعنی ملکن مصدر شه. ملکن کی بنیادی طور سے شے دے بچ نیول، گرفت، سختے سر را نیول. دا دویم تعویل ډیر زیات خدیخ. د مخکنی تعویل په مقابله کې دویم تعویل ډیر بهتر دی. دا د امام واحدی تعبیر دی. هغه وایي ملک دا اسم جنس دی. د دې استعمال د مفرد د پاره هم کیږي، د جمع د پاره هم کیږي. دلیل یې سره والملک علی ارجائها. والملک علی ارجائها، سورۃ الحاقہ آیت 17. ملک بوی علی ارجائها د عرش په ارجاء باندې، عرش په اطراف باندې. والملک علی ارجائها دا یو ملک یادی که ګڼ یادی؟ لیکن قرآن مجید ملائکه ولې نه وي؟ ملک ولې، ملک ولې وایي؟ دې کې څه وجه ده؟ نو که تاسو د ملک، ملک، ملیک، مالک اسماء حسنا باندې پوهېږئ نو په دې لفظ په خپله پوه شئ. اسماء الله الحسنا باندې ځان پوهول پکار دي. ملک یا ملک لفظ کې شدت سره گرفت وایي. نو ملک ته ولې ملک وایي؟ دے شدت سرا دا اللہ پا گرفت کرے. سنگا پا گرفت کرے؟ پا گرفت کرے چی اللہ دلا شہوانی قوتون ندی ورکڑی.
شهوانی قوتونه نه دی ورکړي. او دی وجه نه قرآن فرمایي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. په ملائکو کې د عصیان عنصر نشته. الله رب العزت دی مکمل طور محفوظ کړي دي د خپل مخالفت نه. په دې وجه ملائکو ته څه وایي؟ ملائک. د امام واحدی دا تفسیر ډېر زیات بهتر دی. ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه هغه لغوي تفصیل کړی دی، خو د هغه تفسیر د دې باره کې دا دی چې یخبر تعالی بامتنانه علی بنی آدم بتنویهه بذکرهم فی الملأ الاعلی. الله رب العزت په انسانانو باندې خپل امتنان او احسان ذکر کوي چې ستا د پیدایش نه مخکې ما په ملأ اعلی کې ستا تذکره کړې وه. تفسیر کم دی نه کم دی ته ورسو. او تاسو ورته اردو کتابونو ته ناست یې، اردو کتاب ګورئ، قرآن په خورې حل کې تاسو اردو کتابونه مه ګورئ، عربي کتابونه ګورئ، د متقدمینو کتابونه ګورئ چې تاسو خبره باندې پوه شئ. یعنی د آدم د اولاد ذکر، انی جاعل فی الارض خلیفہ قال وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. دا آدم تذکرہ د هغه د اولاد تذکرہ ده. دا الله کوم ځای کړی دا؟ دا ملأ اعلی کې کړی ده. ملائکو د هغې جواب کې څه ویلو؟ نور تفصیل خو نه کوو، ټایم زموږ پوره دی د کلاس. خو بهر کې څه مختصر اشاره یو دوه کوو چې ته پوه شې چې انسان څومره معزز دی د الله په نس، او بالخصوص مسلمان څومره عزتمند دی. تذکره هلته کې شوه، ملائکو وویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. دا امتنان دی ظاهر شه په انسان باندې. بیا خبره کوم درته، بیا هغه وایي حافظ ابن کثیر چې ملأ اعلی کې قبل ایجادهم، د انسانانو د پیدایش نه مخکې الله د دې د نیکه ذکر وکړو. نو فقال وإذ قال ربک الملائکه، الله فرمایل اذ قال ربک الملائکه، اے واذکر اذ قال ربک الملائکه واقصص علی قومک ذلک. یاد کا او دا قصه خپل قوم ته بیان کا چې تاسو څومره عزتمند یې، چې الله ستاسو عزت ستاسو د پیدایش نه مخکې د هغې تذکره د ملایکو په مجلس کې کړې وه. د ملایکو جواب چې کوم کړو معلوم دی، په دې پوه شوې. اوس په یو حدیث ته پوه شي. تا به حدیث ډېر زیات ویلي، لیکن کومه لطیفه چې انشاءالله تا ته زه وایم دلته کې، تا په دې نه سوچ کړی نه به دې اورېدلي. تا محدثینو لیکلې ده، تا اورېدلي بعضې کتابونو کې چې یو مجلس وي د درس و تدریس، د ذکر مجلس وي، د مونځ مجلس وي، د نیکۍ مجلس وي، ملائک لړ شي نو د الله دربار کې خبره کوي که نه، د الله دربار کې خبره کوي. الله تپوس کی اجازه تللی فلانی ځای تللی سم کول دا چلو زما بندگانو څه ویل ستا نه جي د یارې تذکرې کولې. الله تپوس کوي آیا زی لیدلی یم زما جنت جهنم یې لیدلی دی چې د هغې د تذکرې د وجې یریږي دغه غواړي؟ نو هغه وایي چې نه نه لیدلی. نو بیا الله تپوس کوي چې که وویني بالفرض نو بیا به څه حالي؟ نو جواب د هغې دی چې بیا خو به ډېر زیات کوشش به ډېر زیاتي. بار بار ډېر شي حدیثونو کې دا راغلي. دا څه شي جواب دی؟ دا جواب دی د تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. ای خو ویلې دا و د اولاد آدم په باره کې دا ویلو، الله په ملأ اعلی کې د ملائکو په محفل کې زمونږ تذکره په کوم رنګ کې کوي؟ په دغه رنګ کې کوي چې دا هغه خلق دی د چا په باره کې چې تاسو داسې داسې ویلو. نه یې پسې آخر کې الله څه وایي؟ زما دې په خپل ذات قسمي لاغفرن لهم، زه به دې ټول بخم. دا لطیفه مفسرین محدثینو لیکلې ده. خدا اعلی هغې چې ته دې ځای کې په دې واقعه چا داسې پوهې کړی وي چې دا کله ستا نه د ذهن نه غایب شي نه ته هلته په حدیث نه پوهېږي. تبار کیف دا د واقعي شروعات کله چې ویلي ستا رب ملایکو ته یقیناً زه جوړونکی یم پیدا کوونکی یم په ځمکه کې خلیفه. خلیفه به انشاءالله آینده اتوار وایو.
اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.